د حضور پاک یو ویښتو د وزیر نه یې په منت غوښت په دې اخر یو لوی بادشاه او تاسو به اورېدلي دا کیسې د ملتانه پورې د هغه بادشاهي وه 6.5 میله اوږده زمونږ د ټول پاکستان اوږدوالی 1000 میله دی نو چې د هغه د بادشاه اوږدوالی 6.5 میله وه نو اندازې هله چې څومره نو په دې اخري عمر کې یو ورځ خفه ناست چې خفه ناست دی نو وزیر ورسره ناست دی یحیی بن خالد البرمکي د هغه نوم دی وی صاحب نن هم طبیعت ډېر خفه دی ولې وی خفه یم نو بیا ورته څه ساعت پس وی صاحب ولې وی د یو څیز ارمان مې دی د هغې د وجې نه خفه یم حیران شو چې دا څه شی دی وی صاحب د څه شي ارمان مې وی تی څه کوې وی که مونږ پوره کولی شو چې پوره یې کړو وی ښه که تی پوره کولی شي نو پوره به یې کړې وی او وی وعده ده وی او وعده ده هغه به حیران شو چې دا څه شی دی چې وعده یې ترې واخېسته نو ورته وایي ګورې خدای لویه بادشاهي را کړې ده د بادشاه ارمان مې نشته زامن خدای را کړي د زامنو ارمان مې نشته دولت او باغونه او ځمکې او پیسې خدای را کړي د هغې ارمان مې نشته یو څیز دی چې ما سره نشته د هغې ارمان مې دی او هغه تا سره شته وی صاحب څه شي وی د دواړو جهانو د سردار ویښته مبارک تا سره شته او ما سره نشته حضور پاک چې حج له تللی و نو سر یې خریلی و هغه یې په صحابو کرامو تقسیم کړی دا د سر ویښته دي نو دغې وزیر سره یو ویښته خانداني راغلی دا وزیر رنګ تک زیړ شو وی صاحب تا خو رانه داسې نعمت وغوښته چې دا خو چاله د ورکولو نه وی خو تا سره مې وعده کړې ده نو اوس به یې درکوم وی زه چې هغه د کور نه راوباسم نو مخکې خیراتونه او صدقې وکړم دې وخت کې ما سره دومره حساب نشته چې د هغې مناسب زه صدقه وکړم وی څومره مناسب ګڼې وی 12,000 اشرفۍ چې زه صدقه کړم بادشاه زر خپل خادم ته وایي زما د خپل حساب نه 12,000 اشرفۍ ورکړه اشرفۍ پخوا د 4.5 ماسو وزن به دا نیم پونډې چې دومره دغه 12,000 اشرفۍ ورکړه هغه صدقې چې څه کولې هغه به یې وکړې بیا د هغه بادشاه مجلس ته ویښته په ډېر عزت راورسوم چې هغه ته یې ورکړه اول هغه ښکل کړو او بیا یې خدای پاک ته په سجده پرېوت او بیا یې ده ته وایي وی قسم دی د ټول عمر ارمان مې ده چې د حضور پاک ویښته ما ته میلو شي ده ته وایي وی ته خو ډېر زیات ساده سړی دی خپل وزیر ته وایي ولې وی ما د خدای سره دا وعده کړې وه که دې وزیر رانه دا وغوښتله چې بادشاهي راته ټوله پرېږده زه به بادشاه شم هلې به دا ویښته ورکوم نو ما د خدای سره دا قسمه وعده کړې وه چې زه به ټوله بادشاهي پرېږدم د یو ویښته مبارک ده هغه ویښته ورسره چې وفات کېده نو وصیت کوي وی دا ویښته 2 ځایه کړې چې ما قبر کې کېدی نو دا 2 ځایه کړې نیم راله په یوه سترګه کېدی نیم راله په بله سترګه کې وی که ما خدای پاک بخي د حضور پاک د بدن حصه چې کوم ځای پرته وي هلته کې عذاب نه نازلېږي دا آیات دی وما کان الله لیعذبهم وانت فیهم وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون د پیغمبر بدن د هغه د بدن حصه چې کوم ځای پرته وي هلته کې خدای عذاب نه نازلوي وی زه به د دې ویښتو د وجې نه محفوظ یم